الرحمن الرحیم زما د زهیر ټي وي ناظرین واحد زمان خټک تاسو ته سلام پیش کوي. سلام نه پس زه عرض کوم چې په تیرو ویډیوګانو کې مونږ د ازغکي په باره کې یو څو خبرې کړې وې. په هغې کې مونږ د کینسر او د تیلیسیمیا او د نورو بلډ پریشر مریضونو طریقې کا استعمال ښودلی و. نن به مونږ د هیپاټایټس چې کوم ته مونږ زیړی ویلی کېږو، په دې کې تور زیړی دی، زیړ زیړی دی، مختلف اقسام دي. اول خو درته دا ووایم چې ازغکي دې څه شی، ازغکي چې په اردو کې ورته دماسه ویل کېږي، په پنجابي کې ورته دمه، او په سندي کې ورته ډراما، او په اردو کې ورته دماسه، او په عربي کې ورته شوکت البیضا ویل کېږي. د هیپاټایټس یا د تور زیړي علاج د دې دا دی چې هماغه رنګ سابقه طریقې سره به دا کوشش وکړي چې دا بوټی مکمل راوالی، مکمل سره د جلډې کني خیر د پوره بوټی چې دا به لږ په لنګری کې لږ نرم کې اوبې ټکوي، او بیا به د خاورو په منګي کې یا د خاورو په کټوۍ کې دا به واچوي او اوبو نه به ډک کړي، او هر سحر غرمې ماښام په مړه خېټه به دې نه یو ګیلاس کې خو هغه عمره اوبه به پکې دوباره اچوي. انشاءالله تاسو ته به په 2 نه 3 میاشتو کې د اخیری سټیج مریضي د هغه به هم تاسو ته معلومات وشي، پته به ولګي، هغه به هم بهتري. خو بهتر علاج دا دی چې تاسو پوره یو کال دا دوی استعمال کې، نو بهترین نتایج به ملاویږي درته. د دې سره مونږ تاسو نه اجازت غواړو، بل ځل به انشاءالله بل ویډیو کې بیا حاضرېږو. د الله په امان.